अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد الشعر الغنم بني كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زما عزت مندو ٹیم هم مختصر دے خود و سلور خبره پکې کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت مبارکه او د نبی له صلوات و سلام چې څومره محبت د خپل امت سره او د شعبان مبارکه مختصر دو سلور خبره دا میاشت شعبان دا ډیره مبارکه میاشت د دې میاشت پسې بیا میاشت د رمضان مبارک ده الله دې پکې زمونږ او تاسو نصیب وکړي بالکل را نږدې ده تقریبا یو 15 ورځې به روژې ته پاتې 15 ورځې به رمضان مبارک ده هغه مبارک میاشت ده د عبادت میاشت ده الله دې پکې مونږ او تاسو له خپل بندګۍ توفیق راکړي خدا میاشت چې کوم ده نو دا هم ډېره مبارکه میاشت ده الله رب العالمین ورته د مبارکه د برکت میاشت ویلې ده او د وجې د دې نه چې په دې کې د 15 د شعبان دا شپه چې کوم ده نو دا ډېره مبارکه شپه ده
پدیش په باندې د الله رب العالمین بندگی کول، عبادت کول، په عبادت کې ویښ پاتې کېدل دا ډیر زیات افضل دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شعبان په 15مه شپه باندې عبادت تا ویخ اوسېدل چې د الله رب العالمین بندگی پکې کې سړیو کې منځو کې د قرآن تلاوتو کې ذکر اذکارو کې او بیا پکې پدې 15 د شعبان پسار لا باندې روجم ونیسي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې 15 د شعبان د شپې مازیګر چې کله نور ماښام ډوبېږي په دقه ټیم باندې الله جل شانه د خپل شان لایقه سره د دې دنیا اسمان ته راکوزیږي. دنیا اسمان ته نزول کوي، راکوزیږي او فرمایي چې څوک شته چې زه د هغه بخښنه وکړم، مغفرت ورته وکړم، ما نه د خپلو ګناهونو په باره کې معافي وغواړي چې بخښنه ورته وکړم. داسې څوک طلبګار شته چې ما نه بخښنې سوال وکړي او زه یې ورته معاف کړمه، او داسې څوک شته د خپلې روزې طلبګار چې ما نه د خپل رزق وغواړي او زه ورله پکې وسعت راولم او ورله زیات کړمه. او بیا فرمایي چې داسې څوک مصیبت زده خلک شته چې مصیبت وي پې او دې زمانه بخښنه وغواړي او زمانه په هغې باندې صبر وغواړي او د هغې نه نجات وغواړي چې زه د هغې مصیبت نه خلاص کړم، عافیت وله ورکړم. خو کله وله الله عافیت ورکوي کله چې دغه بنده الله ته سر په سجده شي او الله نه خپل عافیت وغواړي چې الله بس روغ صحت را لراکا. بیماری مستا نعمت دے او روغ صحت مستا نعمت دے، خو په بیماری کې په دې نعمت کې درانه الله ناشکری کیږي، دا نعمت دراله په دې روغ صحت باندې بدل کا. د الله نه سړی سوال وکړي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې په دې شپه باندې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لیدلې دی چې دا دعا به غوښتله او دا الله نه به سوال کو چې اللهم انی اعوذ بعفوک ومن عتابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجهک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په دې شپه مبارکه باندې مبارک شپه ده په دې باندې به خپل د الله نه دا دعا غوښتله چې الله زستا د عتاب نه ستا په عافیت سره پناه غواړم او ستا د ناراضګۍ نه ستا په رضامندۍ سره پناه غواړم. او زستا پناه غوښتون کې بندې ما الله ستا د مصیبتونو نه تا سره پناه غواړم. الله ستا شان خو ډېر واضح دی، ښکاره دی. زه ستا تعریف نشم کولی ځکه ستا ډېر لوی شان دی. الله چې ته خپل تعریف په خپله وکړې نو دا لایقه ده. ځنه روایاتو کې راځي چې زمونږ دا ژبه څه ده، خو دا زمونږ ژبې
د یو لک جبو نمبر ووړي دونه زیات شي او د الله تعریف شروع کړي نو د الله تعریف نشي کولی دا خو زمونږ یوه ژبه ده نو د نبی علیہ السلام هم فرمایي چې الله زه به ستا څه تعریف وکړم تعریف خو چې ته په خپله ځان له وکړې نو هغه مناسب دی اوس که مونږ او تاسو د خپل ځان صفت کو تعریف کو نو په دې سړی بد ښکاري چې بل دې تعریف وکړي نو هغه ښه خدا الله جل شانه داسې ذات دی چې د هغه په خپل خپل تعریف وکړي نامناسب دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې سار شو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دې دعا په باره کې تپوسو کو نو راته یې وفرمایل چې اے عائشې دا دعا زده کا او نور خلکو ته هم زده کا او دا په سجده کې بار بار ویا په سجده باندې پریوزا الله ته سر په سجده کې دا او بار بار په سجده کې ویا بل حدیث کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې په دې کال باندې چې څومره خلق پیدا کیږي لکه اوس دا د 15 د شعبان مثال په تورش پښوا تربل 15 شعبان پورې چې څومره خلق پیدا کیږي نو دا غټولو تعداد دا غي نمونه داغی خاندان داغی رزق خوراک سکاک دا ټول الله رب العالمین پرشتو ته حواله کی دا نه چې په دغه شپه باندې د دې خلکو دغه وشو بس په دې شپه وویلی شو چې دا پیدا کیږي نه دا خو مخکې نه په لوح محفوظ کې محفوظ دي چې دنیا او اسمان هم لا پیدا نو دا لیکل شوی دی چې دومره خلک به پیدا کېږي دومره به رزق خوري دومره به دا کوي خو هلته محفوظ ټول پراته دي اوس د هغې نه دومره راغوستلی کېږي چې کال کې څومره استعمال کېږي دې کال کې چې څومره انسانان پیدا کېږي نو د هغې نومونه راواغېستلی شي دې فرشتو ته حواله شي چې دونه انسانان به پیدا کېږي او دومره به د دوی رزق وي دومره به غنم خوري دومره به جوار خوري دومره به چینی خوري دا هر یو څیز چې کوم دی هغه د فرشتو په رجسټر کې ولیکلی شي او بیا د دې شپې نه تر دې بلې شپې پورې دا یو کال مسلسل په دې کې چې څونه انسانان مړه کېږي د هغې لیست هم دې فرشتو ته حواله شي چې دا انسانان به ګورې مړه کېږي په دې کال کې نو په دغه انسانانو کې داسې خلک وي چې د هغې مرګ ته میاشت نیمه پاتې خو لیکن ارادې څومره چې زما په دې دنیا باندې ډېر زیات عمر او په منځ کې د الله رب العالمین پر رجسټر کې چې فرشتو ته حواله کړی دی په مړو کې نوم راغلی دی خیر دی بیان کوم بیا راځه په باندې مونږ او تاسو غلا په ډېرې غټې کوو خو لیکن د الله رب العالمین پر رجسټر کې د دې انسان په مړو کې حساب شوي په مړو کې نوم راغلی خو لیکن دته دا پته نه لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا هر څه د رزق تقسیمېدل د انسان دا په دې 15 د شعبان باندې کېږي او یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په خپل اهل او عیال باندې په دې شپه باندې تاسو صدقې کوئ په نسبت د نورو شپو باندې په لږ څیز خو وخورئ
الله رب العالمین بدل ټول کال پر اخره ولي خشي بدر باندې الله رب العالمین بخوري. نو بخپلو بچو باندې صدقې کول پکار دي. په نور مسلمانانو گاونډیانو باندې پکار دي. کیلو غوښه د بچو له راوړله کاسه خوروا پکې کې یو نیمه پکې وکا گاونډي لم لگا ورولېګا مبارک شپه ده. الله رب العالمین به پر رزق کې برکت نورم واچي. او په دې ورځ باندې بیا په 15 باندې روزه نیول بهتر دي. خو ګوره څنګه چې شپه مبارک ده او ورځ مبارک ده دغه رنګه الله رب العالمین پکې د انسانانو د معاف کېدو باره کې تخصیص هم کړی دی. تخصیص څنګه دی؟ الله رب العالمین په دې شپه باندې ډېر زیات خلق بخي. دومره خلق الله رب العالمین په دغه شپه باندې بخي چې دغه شمار معلوم نه دی. خو لیکن یو څو مخصوص کسان الله رب العالمین نه بخي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په هغه کسانو کې یو کس چې کوم دی چې نه بخي نو هغه مشرک سړی دی چې د الله سره شرک کوي. دویم کینه ساتون کې انسان دی کینهګر انسان چې کینه د خپل زړه نه وباسي دغه رنګ انسان الله رب العالمین په دغه شپه باندې نه بخي. انسان کمزوري خطا کیږي خفګان راشي او بیا جوړه وشي او بیا سړی کینه د زړه نه وباسي نو دا بهتره ده. داسې انسان مړ شي نو الله رب العالمین بخي. او چې دا کینه د زړه نه وباسي نو دغه انسان الله رب العالمین په دې شپه باندې هم نه بخي. او دریم پناه کمانه قتل کون کې دغه انسان الله رب العالمین په دې شپه باندې نه بخي. سلورم متکبر انسان الله رب العالمین په دغه شپه باندې نه بخي. هر وخت یو انسان کبر کې ګرځي هغه د لباس په طریقه وي پنځه خپو کې راکاږي او کو د اخلاق په طریقې د خلکو سره په کبر سره ملاويږي سلام کلام په کبر سره داسې انسان الله رب العالمین نه بخي. کبر خود الله رب العالمین جامه ده داغه سره مزه کوي چې سووي ناغه کولی شي. مونږ او تاسو بسو کو کوډیر کبر او غرور کو لګا را باندې تبرا واستن بیا به د کټ نه د پاسې دونیو. او کم انسان چې پنځه خپو کې راکاږي ګټي پکې پټې کړي د خزو پشان نو دغه انسان الله رب العالمین په دې شپه باندې نه بخي. او کمې زنانه چې ګیټې ښکاره کوي زنانه به پټې ساتي. کمې زنانه چې ګیټې ښکاره کوي دغه زنانه به په دغه ورځ باندې الله رب العالمین نه بخي په دغه شپه باندې. او د مور او پلار نافرمانه انسان هم په دې شپه باندې الله رب العالمین نه بخي. نبی علیہ السلام فرمایي. او شراب سکون کې انسان هم په دغه شپه باندې الله رب العالمین نه بخي نه معاف کوي. نو علما فرمایي په شرابو کې کل مسکر حرام هر د نشې والا شی حرام دی او هر د نشې والا شی ته شراب ویل کېږي. ار یو شی په شرابو کې راغی نو چې سړی نشه کوي نو دغه انسان الله رب العالمین په دغه شپه باندې نه بخي. علما فرمایي چې په دې شپه باندې الله رب العالمین انسانانو ته صغیرہ واړو ګناہونه ټول معاف کوي ځکه د الله بندگی پکې وکي.
مونږ او دس پکې وکړي ذکر اذکار وکړي نو الله رب العالمین ورته ټول صغیره ګناهونه معاف کړي خو لیکن کبیره ګناهونه په غیر د توبې نه معاف کیږي هغه به الله رب العالمین ته جړه فریاد کې توبه به وباسي په خپل ګناهونو باندې پیمانتیا کې الله به دې الله معاف کړي نو دا ډیره مبارک شپه په دې شپه باندې د الله رب العالمین بندگی کول پکاري ذکر اذکار کې سړی وی خطیره کی عبادت پکې وکي زمنګ ځنه خلق پکې اکثر ډمامه کوي چکرې پکې وای په پزولیاتو کې د شپه تیرې نو د شپه د دې لپاره الله نه دراوسته خدا شینه پکې هغه خلق کوي چې کم ډیر نامحروم دي د الله د رحمت نه ناغه دغه خلقي نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مبارک شپه باندې الله رب العالمین ته زموږ استاد د پاره جوړل نه دي بهر حال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت خیال ساتلې دي بل حدیث کې راځي حضرت ابی بکر ابن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ قوموا لیلة النصف من شعبان فإنه ليلة مباركة فإن الله يقول فيها هل من مستغفر فغفر له حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله رب العالمین په دې شپه د 15 د شعبان باندې د آخري د دنیا اسمان ته راکوزیږي او اعلان کوي وخت مې درته ووایي نو دا اعلان کوي چې داسې څوک شته چې ما نه د بخښنې سوال وکړي او زه ورته بخښنه وکړم داسې څوک شته چې ما نه د خپل رزق د طلب په باره کې دعا وغواړي د حلال رزق او زه ورله ورکړم بل حدیث کے راضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه باندې الله رب العالمین ته سر په سجده باندې پروت دی او الله رب العالمین ته جاړي او الله رب العالمین نه دعا غواړي او دعا کوي اللهم ارزقني قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا شقيا اے اللہ ما تا پاک او صفا زړه راکا الله نه سوال کوي یا الله ما تا پاک او صفا زړه راکا دا سه زړه راکا چې پاغه کې د سره د شرک نمونم نه او د کافر او بدبخت زړه نه می الله او ساته دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 15 د شعبان پشپا باندې کوي او په بل یو حدیث مبارک کې راځي چې په دې مبارک شپه باندې الله رب العالمین یو قوم دی بنو کلب ورته وی داغو د ګړو بيزو د وختو د تعداد عمر انسانان الله رب العالمین په دې شپه بخي خو لیکن مخصوص دغه یو څو کسان نه بخي چې دا وخت مې درته وی نو ډیره مبارکه شپه الله رب العالمین بمونږ او تاسو باندې راوسته ده د دې شپې قدر پکار دی ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شپې څومره قدر کړی دی او د خپل امت سره څومره غمو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د 15 د شعبان شپه وا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه زما سره او زما نمبر یو نبی علیہ السلام به د هر بیبي سره یو شپه نمبرو نو دا د 15 د شعبان شپه و نو زما نمبرو زما په کمره کې پروتو سملاستو چې شپه شوه تیاره وه صدا سه رڼاګانې هم نه وې د ډیوې وغیره رڼا به وه
چې سب هم لاس نه هغه به دې مړه کړه وی مونږ سم لاستو وی دې کې एकदम په خوب کې راویښه شومه لاس مې داسې و تیاره وه چې مې کتل نبی علیه صلات وسلام نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشته دی نو ویریدم او په منډه باندې را پاسېدم او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کره لاړم او ورلما نیمه شپه ده نو فاطمه رضی الله عنها او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات ویریدل راته وی چې مور بیبي ولی په دې شپه باندې رالی څه چل دی نبی علیہ السلام ته چا تکلیف ورسو هغه ورته وی نه وای دې دپاره رالمه چې نن شپه ما سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په کوټه کې وه ودو راویښه شوم چې لاس مې و نبی علیه السلام نشته دی نو ما وی نبی علیه السلام به دلته راغلي دلته ورپسې رالمه دلته هم نبی علیه السلام نشته نو چېرته به تلي هسې نه څوک ورته تکلیف ورکړي نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو معجزه وه چې په کومه لار به روانو نو د هغې لار باندې به د هغې خولې خوشبو پرېښوله خوشبو یې بیا پرېښوله نو وایي زه راپاڅېدم او علي رضی الله عنه شو او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها شوه وایي روان شو د نبی علیہ السلام دې خوشبې پسې او خوشبوئی دن لاړه مسجد نبوی ته چې هلته ورلو نبی علیہ السلام نشته بیا د خوشبې پسې راووتو بیا دا خوشبې باندې روانو دا خوشبوئی لاړه دننه جنت البقیع مقبرې ته چې ورلو هم کتل توره تیاره ده شپه ده د 15 د شعبان شپه د سپوږمۍ رڼا جوړه کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبرونو سره خوا کې په سجده پروت دی او اللہ تجاڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ورپریوتا وہ تو ہی بابا جانا پدے شپا باندے او پدے مقبرہ کی بیا سکے چادت تکلیف در رسول دے او سری روچت کو تو ہی بچے پسرے والاس کے غستو ہی چارہ تکلیف نہ دے را کھڑے اے با بستر باندے پروتو ما حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغے اور راتوی دا اللہ پیغمبرہ ډیره مبارک شپه ده د 15 د شعبان شپه ده په دې شپه باندې الله رب العالمین ستا د امت رزق تقسیموي او عمرونه تقسیموي چې دا انسان به په دې کال کې مري او دومره به رزقي او دومره به پیدا کیږي دومره به نیکبخته او دومره به بدبخته دا مبارک شپه ده اماوی چې ښه چې دومره مبارکه ده نو بیا زما هغه مړه رونه چې مې کوم دي په مقبره کې د هغې په دې خوا کې الله ته سر په سجده باندې پرېوځمه او د خپل امت دپاره د الله نه سوال کومه نو رالمه د خپلو مړو رونو خوا کې مې دا سر په سجده الله ته کېغوستو او د الله نه مې د خپل د امت دپاره دعا غواړي او څه وایي اللہ رب العالمین تا فرمائی اے رب العالمین دا زما امت چکم دے داستا بندگان دی کدی لتا عذاب ورکے نو دا سی سوک نشتا چتانا تا پوسو کی چی ولی عذاب ورکے تیرہ بے او دا دے مخلوق دے اے اللہ دا سی سوک نشتا چتانا دا دے تا پوسو کی او اے اللہ دا سی سوک نشتا خدا تو معاف کے نو تا نه څوک دا تپوس نشي کولی چې دا ولې معاف کې دا خو ګناهګار دی الله ته باچایي دا ستا امت دی ستا بندگان دي زما امتیان دي ګناهګار دي الله بخښنه ورته وکړه معافي ورته وکړه په دغه توره شپه باندې الله رب العالمین ته ولې جاړي د خپل امت د اعمالو په وجه باندې جاړي او نن مونږ او تاسو خپله معاشره کې وګورو د خپل پیغمبر په سنتو باندې شرمېږو پدې مبارک شپه نبی علیہ السلام خوب ولې نه کو پیغام به ودوي خو لیکن د امت غم وسره او امت نن دې وخت رسیدلې چې په داغه په سنتو باندې شرمېږي الله دې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو برابر کړي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन तय्यबीन ताहिरीन। मुझसे बीमार